ما نام عثمان خان دی او زه بنو ډي اف سره تعلق لرم او ماشاءالله ډېر ښکلی میچ وشو. زه سوات هم ډېر شکریا ادا کوم چې دوی موږ ډېر سپورټ کړی دی. موږ پچھلې بار هم دفاعي چیمپیون و انشاءالله الله بیا عزت راکړي چې چیمپیون شلو او موږ هم کوشش کوو چې دا به ښه ټیم راولو دی نه انشاءالله به ستاسو دعاګانې کوو موږ به خپل کوشش کوو. او د سوات هم ما داسې خیال لکه خپل کور چې سوات موږ داسې نه محسوسوو چې دا موږ بهر راغلي یو چې څه ټایم نه راغلي یو روزانه مهمان نوازي بس چا څنګه بازي او بس لکېږي نه روزانه مهمان نوازي ته خپله ګورې دا خلک ګورې موږ له ډېره مینه راکوي موږ ډېر خوشحاله یو. رسول خان ما دا رسول خان مې نامه دا بنو ډي اف بنو سره تعلق لرم او نن دا پیښور ډي اف او د بنو ډي اف په منځ کې لوبه ډېره شانداره مقابله وشوه چې 2-2 سره برابره شوه. بنو ډي اف ته په پلنټي کیکس باندې وینینګ میلاو شو. مونږ د سوات د کراوډ نه ډېر اطمینان یو دومره په شوق او جذبه سره ګراوند له راغلي دي او دواړو ټیمانو ته تسلي ورکړه او دا دې ورکړو او داسې ټورنمنټونه چې په سوات کې کېږي دا د امن او د تعلیم یو لوی ثبوت دی. مونږ به هر کال راځو دوی ته ډېر داد ورکوو چې دومره غټ ایونټ جوړ کړی دی او خلک ډېر په مینه او محبت ورته راځي. اول خو ماشاءالله سره عوامي په هم ډېر شکرګزار یم چې مونږ ته دا قیمتي ټیم راکړی دی او مونږ دې وخت راغلي یو د بنو نه نو ماشاءالله د سوات خلک ډېر ښایسته خلک دي او ډېر مینه ناک خلک دي او کھیل چې کوم دی دا د هر چیز د کھیل وایي استادو نو ماشاءالله میش دواړه ټیمونه فیمس کوي او هنه پس ماشاءالله دواړه ټیمونه کې ډېر زبردست او ډېر جوان هلکان دي نو ماشاءالله د سټډیم د تاسو مشرانو تاسو د سیستم ما ته ډېره مزه راکړه نو داسې پروګرامونه ټورنمنټونه چې په علاقې کې جوړېږي نو هغې سره په خپله علاقه کې مینه محبت او خوندونه او خپل ورونو خوند نو دغه وجه نه ماشاءالله کلي علاقه کې سوات خلک د پاره دا ټورنمنټونه ماشاءالله ډېره مزه وکړه. مونږ خپل د بنو نه تعلق لري او زمونږ د بنو ډي اف په مقابله پېښور ډي اف ډېره کانټېداره مقابله وشوله. انتهایی میش د سوات خلک ډېر شکرګزار یي چې ډېره مینه محبت یې راڅکه خاص کار د میش ټیم ته ورسره پېښور ډي اف ته ورکه او انتهایی زه خپل پلیارونه انتهایی شکرګزار یم چې ډېر بهترین کیل یې پیش که او بالکل ټورنمنټ چې کیم په انتظام یا وچالېده کیم په جوش و خروش او دی د انتظام ته میش په 60 سالوم پیش کوي او داسې خوندینه او داسې مزې چې جوړیږي په علاقه کې او په معاشره کې امن راځي او انشاءالله دغه امن سره موږ شانه بشانه ولاړ په توان کوي. زما نوم شفاعت دی او موږ د بنو ډي اف ټیم نه تعلق ساتو او موږ دلته سوات ته راغلي یو ښه ټورنمنټ دی ډېر ښه کراوډ دی او موږ د پلنټي کیک سره ګیم وګټ موږ د سوات د خلکو نه ډېر شکرګزار یو چې دوی راغلو او موږ ته مینه راکړه او ډېر ښه موږ یې سپورټ کړلو او نیم کراوډ زموږ طرف ته ډېره مهرباني سوات د کراوډ دپاره. के फाइनल मैच के चीफ ऑर्गेनाइजर چې کوم هغه موجود دی تاسو هم سره اوسئ. ډېره مهرباني حسین خان تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دومره قیمتي ټایم موږ له راکو زموږ نه پوښتنه وکړه. حسین خان دا ینګ مین آل کې پی کې فوټبال ټورنمنټ په صوبایي لیول باندې دا ټورنمنټ چې دا رخی او په دې کې تقریبا زموږ سره د سوات نه 70 ټیمانو شرکت کړو. بیا پکې دغه شان زموږ سره د صوبې نه چې بنو پېښور مردان او پېښور دا ټیمان چې دی هغه په دې کې شرکت کړو. د دې فاینل ته چې دی دوه ټیمان هغو کوالیفای کړي وه بنو او پېښور. دویمه پیره ده چې بنو د دې ټورنمنټ چمپین شو. موږ د خپلو عوامو ډېره زیاته شکریا ادا کوو کم چې راغلي وو دلته دې ګراونډ ته. زه به دا خبره وکړم چې موږ دا یو پیغام ورکوو دنیا ته
چې سواد چې دی دا د امن یو ځای دی، دا د امن یو کور دی، دا د امن یو مقام دی. زمونږ چې کم نوم په دنیا کې خور شوی دی چې هغې ته دهشتګرد ویلی شي، نو موږ هغه نه یو د خیره. موږ امن پسند خلک یو، موږ په لبه مین خلک یو، موږ په سپورټس باندې مین خلک یو. او هغه ستاسو په کیمرې سره تاسو ولیدو چې څومره ګڼه وه او څومره مزه ترې دې خلکو واخیسته. زموږ سره دلته دویم اګنایزر دی د فوټبال اسوسییشن محمد پرویز نومې دی. تاسو زموږ سره اوسئ چې دی څه وایي. السلام علیکم. زه خو اول سره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له په دونه مصروفیاتو باوجود ټایم راکړو. زه د دې 14 ال کې بي کې ینګ مین فوټبال ټورنمنټ ارګنایزر سیکرټري ما او زه د ټولو خپلو کیبینټو زما سره چې کومه خپله کمیټي وه او کوم عوام دي هغو چې زما سره کوم کاپریشن وکړو زه د هغو بېحد شکرګزار یم. د هغې نه بعد زه د خپل مهمان ټیمانانو ډېره زیاته شکرګزار یم. زما سره الفاظ نشته چې زه د دې شکر ادا کړم چې هغو په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له دې خیم راکړو، موږ له دې ګراونډ ته رالو او ښایسته فاینل وشو چې هغه نن بنو په خپل نوم باندې تر نه فاینله پورې چې بېګا زموږ سیمي فاینل میچ وشو او موږ دواړه ټیمونه چې هوټل کې هغه رهایش پذیر وو، نو موږ څه کسان به میلمه پسې ګرځېدو چې زموږ نن دونه ښه فاینل ته ګوره او د صوبې په ښه لیول ټورنمنټ ته ګوره. او ډېره د شرم خبره چې زما د خولې نه خبره وځي چې د داسې ټورنمنټ لپاره زموږ په پوره سواد کې زموږ چیف ګیسټ نه و او موږ خپل یو دوست راوست او هغه د دې د وجې مهمان خصوصي کو. زموږ سره چیف ګیسټ نشته، زموږ سره به تعاون نور څوک څه وکړي. د سپورټ لپاره خو ډېره روپۍ وځي که نه؟ هغه چې د دې خلکو جیبونو له وځي. زموږ خو دغه سپورټسمینان یو د ټوله دنیا وپېژني، ټول کې پي کې وپېژني چې دغه ټول د مخ یو چې په فوټبال کې زموږ څه ځلې دي. اوس به موږ دا ټیمان زموږ نه روان دي، د دې به زموږ د میلمستوب دی، د دې کرایه ده، د انې جانې د دې د هوټل رهایش دی، هغه حساب کتاب به نن کوو. کم از کم زموږ به 3.5 لاک روپۍ په دې ټیمانو باندې خرڅ. د وزیر اعلی نه او ډایرکټر سپورټ نه څه مطالبه؟ موږ د هغو نه دا مطالبه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ سره لږ مالي امداد کوئ چې موږ په دې سواد کې ښه ایونټ کوو. زموږ نه ښه ایونټ په دې وجه نه کېږي چې زموږ سره د پیسو کمی دی، نو تاسو مهرباني وکړئ موږ ته د سرکار طرفه لږ پیمنټ کوئ چې ښه ایونټ کېږي، نو زموږ عوام به پرې ډېر ښه مشغوله وي. د آل پاکستان نه ټول ټیمان دا چې د ال کې پي کې نه راغلي وو، ځکه چې دا د کې پي کې په سطحه او د ال پاکستان په سطحه باندې خو بیا ډېر زیات زموږ خرچه راځي. نو دا د ال کې پي کې سطحه په دې چې دونه خرچه زموږ ملګري موږ خپل جیب نه برداشت کولی شو او په هغې باندې موږ د خپل ټورنمنټ کوو، د خپل جیب نه د اپنې مدد اپ ټورنمنټ موږ کوو. لہٰذا حکومت له پکار دي چې موږ ته لږ پیمنټ وکړي او موږ دې سواد ګراسي ګراونډ ته د پوره پاکستان نه ښه ټیمونه راولو، دا عوام به ښه فوټبال انجوای کړي. مهرباني. تاسو ننني میچ او فوټبال په حواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سیاب خان، تعلق مې منکوټ سره دی، نه ډي اے پی سواد چیرمین یم د فوټبال. نو تعاون خو زموږ سره لږ پکار دی ډېر زیات، ځکه چې موږ د ګراونډ د لمدولو دا مسلې ډېرې زیاتې موږ ته دي. ګراونډ کې کابل نشته او زموږ سره څوک داسې تعاون لکه چا مخامخ ونه کړو نه را سره څوک کوي. تاسو یو مشر وویل چې لکه په غیر د واسه نه موږ ته نور څوک؟ د واسه نه بالکل حقیقت دی. واسه زموږ سره کوم وکړه، د هغه موږ ډېر شکرګزار یو، شهید صاحب او ایاز صاحب او زموږ ډېر زیات دغه وکړو. دا ګراونډ موږ ته لاندې کړي 4-5 ورځې او ښه دغه منډه کړې را سره. پي کې کې وزیر اعلی سپورټ ګالا شروع کړې ده که نه؟ نو دا خو یو سپورټ سره لکه داسې چا سره نه کړي، هېڅ ټورنمنټونه چا نه راکړي دغه په دغه باندې او نه چا سره داسې تعاون کړی چې زموږ سره ټورنمنټ کې تعاون وکړي او ښه ټورنمنټ جوړ کړو. دا موږ په خپل آب نه مدد آپ لګیا یو، موږ په خپل دغه وکړو. خپل وزیر اعلی ته هغو نه څه مطالبه کوي؟ دا مطالبه کوم چې زموږ دا ګراونډونه برابر کړي، دې له توجه ورکړي ډېره زیاته او د سپورټ دا کول غواړي. سپورټ دا مسله تاسو ولیده، ګڼه رش تاسو ولیدو د سپورټ. نو دغه چې وزیر اعلی صاحب موږ لپاره څه وکړی په دې ګراونډ کې، ګراونډ یې برابر کړی، نو ډېر ښه وي. تاسو د نن د ګراسي ګراونډ کې فاینل میچ و، دې په حواله څه وایئ او د سپورټ په حواله څه وایئ؟ زه بسم الله الرحمن الرحیم زه به دا ووایم چې زمونږ دا ګراونډ چې کوم تاسو نن فاینل میچ وکړو او څومره کسان دې ته راغلي او څومره رش راغله، څومره عوام دا دې دپاره هم ښه ټیمان راتلی شي، ځکه چې دا صوبایي ټورنمنټ او تاسو رش ولیدو په سواد سیټ کې چې څومره تاسو وګورئ نو بهترین ټیمان دلته راغله او څومره خلکو وکتل چې آیا بهترین ګیم وشو او خلکو فوټبال سواد کم خلک چې دي هغه فوټبال ډېر زیات سپورټ کوي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې آیا دلته د ګراس ولګولی شي، د دې ګراونډ چې څومره دغه دي د هغې ته چاردیوارۍ سیسټم چې کوم کېدی شي هغه وکړي، دا حفاظت